دا یو عالم دے. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ صحابی دے فرمائی چې دا عالم و اقسام سلویخ زر دی. سلویخ زر عالم دی. کم ځای کی دی؟ دا اللہ علم کی دی. اس منگ تا خدا پتہ نشته چې په کم ځای کی دی. ځکه دسی دسی ستاری په دې دنیا کې په دې کائنات کې موجود دي چې د هغې هغه رڼا په 4.5 کاله کې دنیا ته رارسي. دسی دسی سیارې ستارې موجود دي چې الله پیدا کړي. کله پیدا کړي؟ لکونه کاله مخکې. د هغې رڼا له دنیا ته نه ده رارسېدلې. دومره لوی عظیم ذات الله پاک. نو په دغې کې به مخلوق آبادي که نه؟ دغې کې به الله مخلوق آباد کړی. دا سدونه مشکل او ګرانه خبره خو نه. دا نور چې مونږ ته ښکاري، هغه کمې ستارې چې مونږ یادوو خو مونږ ته ښکاري نه. خو مونږ د فلسفې نه معلومو چې یاره فلسفیان وایي چې داسې و. دا چې کوم نور مونږ ته ښکاري نو دا د دې ځمکې نه 14 لاکه ګنا سیوا دی. 13 لاک ګنا مطلب چې 14 لاکه ځمکې راغونډې کې. نو د دې نور په دې خېټه کې چې کوم دی نو راځي دومره چې کوم دی الله پاک دې دا نور لوی پیدا کړی. موږ ته وړوکی غوندې ککوړی ښکاري. نو دا عالمین دا مخلوقات دا ډېر شی دي. 40 زره چا ویلي. ابو سعید بل صحابي ویلي 10 زره. زمونږ په عامو خلکو کې مشهور 13 زره قامه. دا 13 زره قامه چې وایي دا 13 زره عالم دی. خو روایات په دې کې چې کوم دی نو مختلف راغلي. بهر حال دا الله فرمایل الحمدلله رب العالمین. ټول حمدونه د پاره د الله دی رب العالمین چې پالون کې تربیت کون کې د مخلوقاتو دی. الرحمن الرحیم ډیر مهربانه او رحم کون کې دی. مالک یوم الدین مالک د ورځې د بدلې دی. دین جزا ته ویلی کېږي. د قیامت ورځ ته یوم الدین ویلی کېږي. په دغه ورځ باندې به هر چا ته د خپل عمل مطابق بدله ملاویږي. که چا ښه عمل کړی نو د ښه عمل بدله به ورته ښه ملاویږي. که چا بد عمل کړی د بد عمل بدله به ورته ناکاره او خرابه ملاویږي. د قیامت په ورځ مالک صرف به الله وي. د دنیا کې زه وایم دا زما کور دی، دا زما جیداد دی، دا زما مال دی، موږ داسې وایو او دا نسبت موږ مجازي کوو. اصل کې مالک د هر څه الله تعالی دی. زما ملکیت که په یو څیز باندې دی نو چې ډېره توره وشي نو د مرګه پورې دی. چې څنګه انسان مړ شو نو د ده د مرګ سره فورا د ده جیداد، د ده مال، د ده بینک بیلنس دا فورا منتقل شو اولاد. بس دی لا په تخته پروت دی، دی لا په کټ کې پروت دی، خو د ده نه ګوته ولګېدله. اوس هغه چې کوم دی اولاد ته منتقل شو. نو خبره مې دا کوله چې د قیامت په ورځ باندې بیا دا څوک نشي ویلی. الله به اعلان وکړي لمن الملک اليوم. نن د چا بادشاهي ده؟ نن مالک څوک دی؟ هېڅ څوک به غږ نشي کولی. نو الله به پخپله وایي لله الواحد القهار. د هغه رب د هغې الله بادشاهي ده چې هغه یو دی او القهار د قدرت مالک دی، د قهر مالک دی. نو مالک یوم الدین مطلب دا چې مالک یوم الدین مالک د ورځې د جزا دی، د ورځې د قیامت دی. ایاک نعبد خاص تا عبادت کوو مونږ، و ایاک نستعین او خاص تا نه امداد غواړو مونږه. دا عبادت لایق صرف الله دی او امداد چې غواړي د الله. یو زما اوستا د یو بل سره هغه معمولي خبره لکه بیلچه راکه تذکوره راکه دا نه. دغه خو چې که به دی نو اختیار الله مونږ له راکړی دی. دا پین راکه زه پې لیکل کوم، د ګیلاس راکه یو دغه امداد غوښت دا خیر دی. خو د هغه خبرې چې هغه د انسان په قدرت کې نه دي. ته اولاد غواړي نو دا به د الله نه غواړي. اولاد ورکوونکی الله تعالی دی. داسې چې کومه دی ته باران غواړي نو باران زه او ته نشو ورولی. باران به مونږ د الله نه غواړو، خدای به مونږ باندې د رحم باران ووري. مثلا داسې بل کار خو چې د انسان په قدرت کې نه وي د هغې امداد به د صرف د الله نه غواړي
او دا یو بل سره دا عادت عاریتن وی عاریتن عارضی ته ورلکه دا بیلچه راکه زه پې اوبه خور کوم دا پن راکه زه پې لیکل کوم هغه د یو بل نه سړی غوښتی شي ایاک نعبد خاص تا عبادت کو مونږ و ایاک نستعین او خاص تا نه امداد غواړو مونږ اهدنا الصراط المستقیم او خای مونږ ته لار سیده اهدنا او خای مونږ ته هدایتو کې مونږ ته دغه معنی هم صحیح ده الصراط المستقیم د لارې برابري د سیدې لارې مستقیم سیده لار د سیدې لارې نه مراد د دین اسلام لار د دین اسلام لار راته وښیه یعنی مونږ په صحیح دین باندې چې کوم دی عمل کوونکي جوړ کې صراط الذین لار د هغه کسانو انعمت علیهم چې انعام کړی تا په هغوی باندې انعام الله کړی په شهداو نیکانو صالحانو انبیاو علیهم السلام باندې هغه د دین انعام دی غیر المغضوب علیهم نه لار د هغه کسانو چې غضب کړی شوی دی په هغوی باندې دا یهود او نصوارا دي چې هغوی په هر موقع کې د هر پیغمبر مخالفت کړی دی ډېر شی پیغمبران علیهم السلام الله هغوی ته رالیږلي دي د یعقوب علیه السلام نه وروستو څومره انبیا چې د عیسی علیه السلام پورې راغلي دي دا ټول بني اسرائیلو کې راغلي دا ټول یهودو ته الله پاک رالیږلي دي او د هغې باوجود هغوی هټ درمي کړې ده د پیغمبرانو مخالفت یې کړی دی پیغمبران یې شهیدان کړي دي پیغمبران یې په ونو کې اره کړي دي دا سختۍ تکلیفونه ورکړي دا هغه خلک دی چې الله په دوی باندې غضب کړی نو د هغې نه پناه غواړي غیر المغضوب علیهم نه لار د هغه کسانو چې غضب کړی شوی په هغوی ولا الضالین او نه لار د ګمراهانو هر سړی چې هغه د الله نافرمان دی به دې ته ګمراه ویلی کېږي مسلمان هم کله کېدی شي یعنی وی به مسلمان ایماندار به کافر به ورته ته نه وی خو لوی مجرم دی د خدای نافرمان دی دا په صحیح لار نه دی روان نو او چې کافر دی بس بیا هغه ته خو ګمراه خامخا ویلی کېږي صدق الله العظیم بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په نوم د الله باندې چې ډېر مهربان او رحم کوونکی دی الحمدلله رب العالمین ټول حمدونه د پاره د الله دی چې پالونکی د مخلوقاتو دی الرحمن الرحیم ډیر مهربان او رحم کوونکی دی مالک یوم الدین مالک د ورځې د جزا دی ایاک نعبد خاص تا عبادت کوو مونږه و ایاک نستعین او خاص تا نه امداد غواړو مونږه اهدنا الصراط المستقیم وښایې مونږ ته لار سیده صراط الذین لار د هغه کسانو انعمت علیهم چې انعام کړی تا په هغوی باندې غیر المغضوب علیهم نه لار د هغه کسانو چې غضب کړی شوی په هغوی باندې ولا الضالین او نه لار د ګمراهانو صدق الله العظیم